موجوده حالاتو د دور په تناظر سره یو خبره کول غواړم انتهایی توجه سره چې ملګرو لا اوریدل پکار دی او بیا مخکې دا خبر اورل پکار دی. د رمضان هغه میاشت را روانه ده، نو زه د خپلو مشرانو نه خصوصا د سکولونو چې کم پرنسپلان دي په خصوصي طور باندې د هغوی نه یو مطالبه کول غواړم چې الحمدلله موږ مسلمانان یو او معاشره زمونږه هغه اسلامي ده. موږ لا په رمضان المبارک کې د سحري په ابتدایي وخت کې چې کومه اسمبلی کېږي هغې له چټي ورکول پکار دي په دې رمضان کې، او د هغې په ځای باندې د قرآن کریم عمومي درس کول پکار دي چې په دغه درس کې به هم استادان کینی او هم بچره هغه سټوډنټان او ماشومان کینی. که چېرته نرسری شي او کېجی شي او پس کلاس شي دا 3 کلاسونه نو خیر دې ته استادان په ترتیب سره چې نمبر وار هغه چې ډیوټي کوي، یو ورځ د یو استاد ودرېږي، بل ورځ د یو بل ودرېږي او نور بقایا ټول په ټوله دې د قرآن کریم په درس کې کینی. د دې لپاره چې زمونږ د استادانو، زمونږ د شاګردانو، زمونږ د سټوډنټانو سوچ او فکر اسلامي شي. قرآن کریم خپل اثر هغه لري کې دې شي چې دا درسونه کمنګه بار بیا کینونو او دقه 40 منټ یو غنټه په ابتدا کې موږ هغه د قرآن کریم عمومي درس لور کو کې دې چې دا د کامیابی زمونږه او د نجات یو ذریعہ جوړ شي. نو که د سرکاري سکول هغه پرنسپلان دي او کدارنګي د پرایویټ سکولونو ناغیل پکار ده چې په دې رمضان المبارک کې زما په دې درخواست باندې هغه عمل وکي او د قرآن کریم چې درسونه هغه په عمومي توګه باندې په خپل ادارو کې چې کی هغه عملي کی. دا د ټولې دنیا ادارو والا تویم خدا ځکه خاص کومه چې اصل کې د ماشومانو نظریه او فکر او سوچ چې جوړیږي نو هغه د سکول او د کالج چې سره په دې ادارو کې جوړیږي. ورنه د دنیا چې څومره ادارې دي هغه له پکار ده چې د قرآن کریم درس ته پاږي کې وکړي شي. کاغه چې تاڼه ده، کاغه تحصیل دی، کاغه چې یو بل چې داسې زیره د سرکار په لحاظ سره تر دې پورې چې زه په د خپل ملک د خپلو سربراهانو نه د خپل ملک د وزیر اعظم او د چیف نه چې هم مطالبه کول غواړم چې زمونږه په ملک کې د ټولو نه غټه اداره چې هغه پارلیمنت دی په دې کې پکار ده چې د قرآن کریم درس وکړي شي. ولی زمونږ سوچ او فکر دا د قرآن کریم په ذریعہ باندې څه جوړیږي؟ اسلامي جوړیږي. او زمونږ د ټولې زندګۍ استاد کتاب چې هغه قرآن کریم دی چې په دې کې د ملک د هر یوې محکمې چې بحث کوي. ځکه د ملک غټه محکمې چې او غټه چې اداري هغه چې سری شپږ دي، نو د اصلاحي پروګرام قرآن کریم نه د ټولو لاره چې هغه حصہ ورکول پکار دي. که ایجوکیشن دی دا یو محکمه ده، که صحت او اسپیټال دی دا دویمه محکمه ده، که معیشت دی دا دریمه محکمه ده، که معاشره ده دا څلورمه ده، که سیاست دی دا پنځمه ده، او که نظام عدلیه دی. او د هر واحد لپاره پکار ده چې د قرآن کریم نه زده کړه حاصله کړي. چې زه ایجوکیشن سکول چلوم نو په کومه طریقه چلول پکار دي، زه هسپتال چلوم او هسپتال کې ډیوټي کو په کومه طریقه کول پکار دي، زه معیشت پیسې ګټم دا په کومه طریقه باندې پکار ده، زما معاشره جوړیږي د معاشرې لپاره کوم اصول پکار دي، زما سیاست ته سیاست په کومه طریقه کول پکار دي، زما نظام عدلیه ده نظام عدلیه په کومه طریقه باندې چلول پکار دي. نو برای مهرباني برای کرم د سکولونو کې خصوصا د قرآن کریم سوچ او فکر هغه عام کول، د الکانو ذهنونه چې هغه برابرول. شاه چې سره هغه په مقدمه د فتح الرحمن کې لیکلي دي چې زمونږ مسلمانانو لا خصوصا ځوانانو لرا او دارنګ الکانو جنکو لرا د قرآن کریم
لفظي ترجمه د کول دا فرض دي چې د دیو په ذهنونو کې اسلامی سوچ او فکر هغه پیدا شي چې چرته اغیار په دیو باندې کوشش کوي او مهنت کوي د دیو د گمراه کولو د دیو براغیر وجنه نه گمراه کیږي نو د دیو وجنه منګ له قران کریم درسونو لا انتهایی توجه ورکول پکار دي